د مفتی صاحب بیانو محترم مفتی صاحب د هر اصلاحي بیان د پاره زموږ د مفتی عبدالجبار سیمنزئی فنامه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه فالو او شیر کړئ چې بل مسلمان هم فائدہ ځینې واخلي. لہذا اوس د بیان په آخر کې د فقه چند هغه مسائل بیانوم چې د کوم عذرو په وجه باندې و جماعت حاضرېدل ضروري نه دي. ګوره دا خو فضیلت دومره خو اوس یو څو داسې عذرونه شته چې جماعت ته که نه شي حاضر په کور کې لمونځ وکړي ته نه یې ګناهګار. خو هغه هم کتاب هغه عذرونه ذکر کړي ځکه دا زموږ دین یو داسې ښایسته او خوندور دین دی چې په دې کې تنګي او هیڅ تکلیف نشته. لکه څنګه چې الله جل جلاله په قرآن پاک سورة الحج 8 نمبر آیات کې فرمایي وما جعل علیکم فی الدین من حرج، چې الله جل جلاله پر تاسو باندې د دین په باره کې یو څه تنګي نه ده ایښې، یعنی ستاسو د طاقت څخه پورته. په طاقت کې دننه نه ستې په طاقت چې پورته وي خدای پاک پر دې باندې هغه تکلیف نه ده ایښې، ځکه الله جل جلاله پر چا باندې د خپل طاقت څخه زیات تکلیف او مشقت ګر سره نشته. لکه څنګه چې الله جل جلاله په سورة البقره آیت نمبر 288 نمبر کې فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله جل جلاله اچاته د هغه د طاقت څخه زیات تکلیف نه ورکوي. خیر خو په شریعت کې د حقیقي او شرعي عذرو په وخت کې جمع ته حاضرېدل ضروري نه دي. البته د هغو عذرو څخه یو عذر دا دی چې کله یو انسان ډېر وږی او خوراک حاضر یې، خوراک ورته پروت یې او په دې وخت کې د جمع د لمانځه وخت هم یې، نو دی به اول خوراک کوي او بیا به لمونځ کوي. که څوم دلته مخامخ جومات ودرېږي جومات ته دې نه ورځي، دا دلته دې واره ډوډۍ وخوري بیا دې جماعت ته ورسي. خو د غمه ډکه یو زموږ قانون دی، زموږ بې ځایه تقوا ده، او بل د الله جل جلاله دا خوږ قانون او خوږ شریعت او خوږ حکم دی. د الله جل جلاله قانون خدا دی، شریعت خدا دی چې خوراک حاضر شي هلته جماعت ودرېږي، د لمانځه وخت شي خوراک وکړه جماعت ته مه ورځه، لمانځه له مه ورځه، لمونځ بیا ښه په تسلي ښه په طبیعت باندې وکړه. موږ چې زګۍ مېلمانه یا زګۍ ناست یو یاره بس لسو جماعت به وکړو بیا به ډوډۍ ښه په طبیعت باندې وخورو، زغره به جماعت وکړو بیا به ډوډۍ وخورو. دا چې دی دا پاګلي ده، دا جاهلي ده، دا تقوا نه ده. خو یې واره ډوډۍ ښه په تسلي سره وخوره بیا په تسلي سره لمونځ وکړه. دا غره کم د روژه قانون دی. په روژه مات باندې هر انسان وږي، هر انسان تږي. لہذا په روژه مات باندې چې دلته خوراک درته حاضر وي، هلته د جماعت ولاړ یې، د جماعت وخت د لمانځه وخت د جماعت له ګل سم ورځه د خپل خوراک وکړه. د خدای رسول هغه فرمایي اوس تر رسول بیا ما ته ډېر غټ خلک یو، تر صحابه بیا ما ته ډېر غټ خلک یو، او که تر هغه موږ ډېر غټ تقواداران یو، که تر هغه موږ ډېر پرهېزګاران یو چې د خدای رسول وایي جومات له مه ورځه یوه واره ډوډۍ وخوره او ته وایې یا زه یوه واره جومات کوم بیا ډوډۍ وخورم. دا تقوا نه ده، دې ته جهل وایي، دې ته ګمراهي وایي، دې ته تقوا نه وایي. نه دا د خدای قانون دی. تقوا دا ده چې واره په تسلي سره ډوډۍ وخوره بیا ورته خپل منځله که څه چې ما درته تېرېږي تېرېږي مې کوه وروسته وکړه. د خدای قانون دغه وایي. ولې؟ ځکه که چیرې په دین شریعت کې اول وده ته په جمع سره د لمانځه کولو حکم وشي، یعنی چې ډوډۍ مه خوره اول لمونځ وکړه، که دا حکم وشي نو دا قوي امکان دی چې په لمانځه کې به د ده ټوله توجه و دې خوراک ته وي، د لمانځه و طرف ته به هېڅ توجه نه وي. یعنی په لمانځه کې به حضور قلبي او خشوع و عاجزي و تواضع دا به نه شي پاتې، دا به نه وي د لمانځه و طرف ته. نو ځکه شریعت وده ته اول د دې خوراک کولو حکم کړی دی. لکه د بخاري شریف حدیث او مسلم شریف حدیث مبارک دی چې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاة، کله چې په تاسو کې د چا و مخ ته د ماښام ډوډۍ کېښول شي او په دغه وخت کې د جماعت لمونځ ودرېږي فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلوا حتى يفرغ منه،
نو اول تاسو د ډوډۍ په خوړلو باندې شروع وکړئ او چې څه د ډوډۍ د خوړلو څخه فارغ شئ په ډوډۍ کې مو تعجل مه کوئ زغر مه خوره د دې جومات لپاره د منظر لپاره نه په طبیعت باندې وایي ډوډۍ وخوره رسول الله وایي تعجل مه کوه سوکا د ډوډۍ وخوره جماعت دې تیر شي تر هغه وخته پورې چې ښه په اطمینان سره چې ډوډۍ وخوړله بیا د هغه څخه وروسته ورڅخه خپل لمونځ وکړه جماعت تیر وروسته خپل لمونځ حالانکه دومره تاکید په شریعت کې راغلی د جماعت په کولو کې لیکن هغه برسېره وایي که ډوډۍ د کښېښول شوله جماعت مه کوه ډوډۍ وخوره او دغه رنګه د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په باره کې نقل دی چې کله به داسې پیښه وشوله چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته به ډوډۍ کښېښول شوه او هلته به جمع ودرېدله و مخ ته به جمع ودرېدله دله به ډوډۍ ورته کښېښول شوه فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام دای مبارک به جمع ته ګسه نه ورتلی حتی چې دی به ښه د خوراک څخه فارغ شو نو بیا به ولمانځه ته لاړ هغه ته بیا ولاړ شو حالانکه ده به په خپله د امام قرات اورېده لیکن جماعت نور کړي دې ته تقوا وایي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اگر چې د شریعت ډېر سخت پابند او عاشق و ما ته به ډېر د شریعت عاشقان یو که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه عاشق که به هغه ډېره مینه د شریعت سره درلوده هغه به ډېره مینه د دین سره درلودله که ما ته نه چې ما ته وایي یا بس اول د لمونځ وسي بیا دې چیش وسي لهذا نو که چیرې دغه رقم کسان په بعضو مساجدو کې پیدا سي چې بس وروره که ته وږی یې که نه یې وږی ما ته جومات راکوه که زه وږی یم که نه یم زه جومات کوم لهذا په دا نه پوهېږي دا زما جومات مکروه دی د امام جومات مکروه دی د امام خو وږی دی د امام خو ډوډۍ ته هوا کېږي که ستا نه کېږي نو هغه خو هوا کېږي هغه خو وږی دی نو د هغه لمونځ مکروه شولو د هغه د مکروه لمانځه سره د مقتدیان لمونځ پخپله مکروه شو یکال لمونځ وکړه خو د خلکو بال په ځان مه پیسې کوه یکال لمونځ وکړه په کور کې خو د خلکو د جومات وبال په ځان مه پیسې کوه د خلکو د کراهت په ځان مه پیسې کوه کنه په ورځ د قیامت به د ټولو په وجه باندې هغه خلک نیولي چې کم څوک په وجه نس باندې اول لمونځ کول غواړي په ورځ د قیامت به دا نیولي لمونځ غر کوي ډوډۍ په تسلي سره خوري نس په تسلي ډکوي او لمونځ غر کوي د لمانځه څخه مسخرې جوړې کړي دي د لمانځه څخه ما ځان خلاصوي دا طریقه ده د دین خدا پاک په موږ باندې بیا الله یعز بالله مسخرې نه وکړي الله په موږ باندې د بيزو بازي نه وکړي کوم دا رقم په دین باندې مسخرې وو ډوډۍ په تسلي خورو د لمانځه څخه مې ایسه ما مسخرې جوړې کړي الله یعز بالله بیا نو کوم لا مازي لږ قرات وښت کوي بیا اسمان اړېدلی ولې وژي نو خورسي واره ډوډۍ وخوري واره دا جهنم موړ کبه را سره منځ څه ضرورت دی شاول منځ کوي ډوډۍ خوري په دې کې ډېر مجلس دی ډېر احادیث دي نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د امام ځغ اورېدی قرات به اورېدی خو لیکن ولمنځته نور تلی لیکن دا حالت کچيري د وخت گنجائش وو یو دا رقم یې کوي د مازګر من فرض قضا کیږي سړی وږي د ماپښین مس قضا کیږي سړی وږي نه بیا مس کوه من مکه کوه بیا مس د مخو که څنګه وږي باید به علم تقوا داران ځانونه کوجو یته به علم تقوا وای باید د علماو سپشتنه وکړو چې خپل جهل په مخ نه واخو د خپل گمراهی نه کوټنګ د علماو سره باید پښتنه وکړو ځکه الله تعالی فرمایي فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون کچې په مسله نه پیږي د علماو سره پښتنه کوي بیا د علماو پر کردار باندې زی د علماو پر خبره باندې زی د علماو پر عمل باندې زی نو د انسان په دنیا او د آخرت پیدا وي کنه ورنه په دنیا او آخرت کې به دا رقم انسان بیا تبای چې د شریعت موږ د خپل ځان تابع کوو موږ د ځان د شریعت نه تابع کوو موږ ځان د دین نه تابع کوو دین د ځان تابع کوو کم شي کوم په دین کې خوښ وو هغه زمنم هغه عمل کوم کم شي په دین کې نو خوښ ناغه منم ناغه عمل کوم الا یعذ بالله دا دین نه دی یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه مکمل په دین کې داخليږي مکمل دین به منی مکمل به عمل کوي دا رقم نه ده چې بعضی منم بعضی نه منم بعضی عمل کوم بعضی نه عمل کوم دا غلط کار دی د شیطان عمل باید مرزان د شریعت تابع کو شریعت او دین د خپل ځان نو کو تابع نور اعذار چې دي هغه صفات اصول د وخت اختصار په وجه باندې هغه روان اجماع وای چې د کوم عذر په وجه باندې انسان جمعات لنځي هغه یو دغه عذر وجه د بیان مکي نور به ان شاء الله بیا روان اجماع وای خدای تعالی دې پر دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله تعالی دې زموږ دنیا او آخرت رسم کړي کم منځونه چې موږ بغیر جماعت کړي دي خدای تعالی دې موږ ته هغه په جماعت کول باندې را بدل کړي او ما بعد کې خدای پاک توفیق موږ ته پر جماعت کول باندې راکړي د جماعت پر قضا باندې خدای پاک موږ ته توفیق نه راکړي ما علينا الا البلاغ المبين